بل طرف ته شو کتل شي نو زمونږ د ملک خلک چې مونږ خپل محافظین ګڼو ظاهري طور سره نو په دینی مدارس او مراکز او مساجد باندې دغه حمله دي چې د مدرسو نه دهشتګردي خوريږي د مدرسې حال تاسو لار شی وګورئ چې طلبه کرام په کم شان باندې علم حاصلې دا وی د خوراک نظام وګورئ دا وی د اسکات نظام وګورئ دا وی د اوسېدو نظام وګورئ د فقر او د تنگستۍ نه ډک حالت کې د علم حاصلې قرآن او حدیث وای قال الله قال الرسول وای زما تقریبا 16-17 سال بده مدرسو کې وشو اوس پورې مې په تمانچه باندې ډزم نه دی کړی او ما ته دهشتګرد ویل کېږي او چې څوک راته دهشتګرد وایي زمونږ نور مسلمانان دغه تایید هم کوي چې او جي واقع دهشتګرد دي او د بعض مدرسو رجسټریشن نشته دا څوک چلی دا خبرې کېږي څوک چلی دغه مسلمانان علماء چلی د عوامو پشانده چلیږي د حکومت د طرف نه هیڅ قسم دې سره فنډینګ نشته خو وجه څه ده اصل د دې مدرسې نه چې کوم عالم فاضل روزي نو د دې په سترګو کې سترګې اچي او خبرې ورته کوي د دې نه ورته غټ تکلیف دی د دې په هر میدان کې چې کله د قادیانیت دپاره فیصله کوي عالم دین را پاسي مسلمان را پاسي د دې خلاف احتجاج کوي आवाज اوچتای زیات تکلیف ورته د مدرسو نه دی د مسجد والو نه دی د مرکز والو نه دی ځکه د دې اولنې حمله په مسجد باندې اولنې حمله په مدرسې باندې اولنې حمله د دې په مرکز باندې او په مسلمان باندې ځکه دې ته پته ده چې مسلمان کو ارسو نه غفلت شکار دی خو لیکن کله چې د دې ایمان چیلنج شي کله چې د نبی علیہ السلام په ذات आवाज اوچت شي کله چې د قرآن خلاف आवाज اوچت شي دک خلق میدان ته روزي زمونږ ستاسو رجسټریشن ته هیڅ ضرورت نشته کله نه چې قرآن نازل شوی دی کله چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی دی الله جل شانو په خپله د مدرسو رجسټریشن په هغه وخت کې کړی دی آدم ابراهیم علیه السلام دعا وکړه خو غور سره وره مکې والو دپاره ربنا وبعث فیهم رسولا منهم